بسم الله الرحمن الرحیم. ابراہیم ادهم رحمت اللہ، ابراہیم ابن ادهم اغب فرمائل نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا يبقى ولا ما نرقعو. وی دا خلق واجبہ مزاج دے، خلق ناشنا شو بدل شو خلق. نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، وی اس حالات داسی شو چه مون خلق نرقع دنیانا، مونگ اخبر دنیا تا پیوندون وی لگو او د دنیا د خشتکولو کوشش کو او د دنیا د ډیرولو کوشش کو او د زیاتولو هر وخت مونږه کوشش کو پیون وته لګو چې دا بس سره ډیر شي او څومره به ډیر شي او باغې د پارسکو خپل دین ټوکړي ټوکړي کو. دین راته د یو خبر اجازت نه کوي او مونږ د دنیا د خشتکولو لپاره او د دنیا د ډیرولو لپاره او په دنیا کې د ځان لپاره د سہولت حاصلولو لپاره مونږ غ دین ټوکړي کو، خو دنیا ځان ته ډیرو او د دنیا د خکولو کوشش کو چې دنیا کې د ماته سہولت ډیر شي او دنیا کې د زما دا فائدہ یو دا فائدہ مې دي، نو مونږ غ دین ټوکړي کو ځان ته په دنیا زیاتو. فلا دیننا يبقى ولا ما نرقعو. نو نتیجه دار راځي چې نو مو دین پاتې شي او نه هغه چې سره پیوندونه ورکو نه هغه پاتې شي. دنیا د ډیرولو کوشش کوي نو څومره به ډیره کوي او ډیره دې کنو څومره بزن سره بیا یو څه ډیره دې کا دنیا نو ځان سره بیا څومره وړي او څومره دنیا به ته په خپل استعمال کې راولې. د یو بالغ په ځای به بیا ته په دوه بالغتونو باندې ودشي چې مالدار او د یوې تولې په ځای به بیا ته دوه تولې یعنی ځان ته واچي چې زه مالدار یم د نور خلکو نه زه دولتمند یم. بل سړی یو برستن استعمالوي نو ته مالدار ته به دوه برستنې په سر کې اخر ته به څو کې په یو کټ کې به ود کېږي، دوه کټونه خو په یو وخت کې نشي استعمالولی. نو اخر دا اول یو سړی داسې کوي چې د شریعت هغه احکام شاته وغورځي دې لپاره چې ځان ته د دنیا سہولت سیوا کی. نو ابراهیم ادهم رحمت الله علیه بدا شعر ډیر وی چې نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا يبقى ولا ما نرقعو. وې د دنیا د خکول د پاره مونږ د دین پروا نه ساتو، دین مو ټوکړي ټوکړي شي غم را سره ني د خدای حکم شاته وغورځو وای چې دنیا مو خش نو نمو دنیا خشي او دین خو مدزان ختم کړي اخو مدزان چې دینو شاته غرزولې. چې کم خلک دین مخکې کوي دین کې د ترقې کوشش کوي او دا کوشش چې خدای را ناراضه شي او د شریعت په احکام باندې زندگی تیر کم دین مخکې کې او دنیا رستو کی هغه ته الله تعالی دینم نصیب کی او دنیا مت الله تعالی ورکی. اجه کم خلک دنیا مخکې کوي او دین شاته کوي هغه ته نه دنیا نصیب شي او نه دین نصیب شي. نو زمونږه مبارک شریعت مونږ ته دا حکم کوي چې تاسو د حرام نه ځان ساتئ. یو سړی د دې لپاره چې زوی مشه دا شی زما دی بیا بل سړی پکې مان حصہ نشي اغشته دا زما دی او کوزم دا مې د پلار دی نو بیا خو زما رورم ما سره پکې حصہ دار شو نو بیا دا دروغ د پاره ګوام پیدا کی چې تو وای چې دا ستاده او دې ته نګوري چې شریعت سوی د خدای حکم سره د رب العالمین حکم دی چې ما د پاره سره ٹھیک د دنیا په هغه ماحول کې بد دروغ یو غواته پیدا کی دوبم پیدا کی لسبم پیدا کی خو حقیقت هغه په حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. تاسو په مال کې د خوري صدا او د لور در سره یې صدا او ته چې نه دا خدا سي او دا هغه سي. نو الله جل شانه مونږ ته حکم کوي چې تاسو حلال او طیب خوراک کوئ. لباس ته پکا دي چې حلالي او طعام دې پکا دي چې حلالي او چې د حرامو نه یو سړی پرهیز نه کوي نو داغه عبادت به څه قبول شي او داغه دعا به بیا څه قبول شي. نو دا اکل حلال او د حرامونو اجتناب دا بالکل زمونږ د دین د تعلیمات او خلاصه ده.
حلال خوراک یو سړی کوي په عبادت کې شوق او ذوق زیاتېږي د عبادت په لذت او په خوند باندې دی بیا پوهیږي د سجدې په حلاوت باندې دی بیا پوهیږي د رکوع په خوند باندې پوهیږي او د قیام په خوند باندې پوهیږي او چې حرام خوراک یې کړي دته نه د سجدې هغه برکات نصیب کېږي نه د رکوع په برکاتو باندې پوهیږي نه د قیام په لذت باندې پوهیږي ځکه چې د غذا چې ونه هغه حرامه او مرداره ده دې معاملې کې ډېر د فکر نه کار غستل پکار دی چې اسنه داسې خوراک انسان کړي چې هغه حرام پته اوس ته وې چې اکابر